تاسو ته پته شته سپایډر یعنی جولا چې کله بچي واچوي که نه نو دا فیمیل جولا ولګي دا میل جولا مړ کړي او د جال یې ښکته راګزار کړي جي ښځه ولګي سړی مړ کړي او دغه جال یې ښکته راګزار کړي په جاله کې بچي پاتې شي او ورسره دا فیمیل پاتې شي مور ورسره پاتې شي چې کله دغه بچي را زلمي شي که نه نو هغوی هم ولګي دا خپله مور مړه کړي او د جال یې راګزاره کړي جي ګوره په دې باندې په قرآن شریف کې پوره یو صورت دی په دې جولا په دغه باندې سورة العنکبوت ورله ویلی شي عنکبوت چې کوم دی په عربۍ کې جولا له ویلی شي په دې صورت کې الله پاک ګوره ښه کلو فرمایلی دي چې ټول نه کمزورې کور چې کوم دی هغه د عنکبوت یعنی د جوړلا دی اوس موږ انسانانو ته دغه کور خو کمزورې ظاهري ښکاري بالکل ځکه چې هوا پرې راشي هغه جاله چې کوم دی ځان سره یو سیموله خو ظاهري کمزورې ښکاري خو اصل کې دې کې الله پاک موږ له یو پیغام راکوي جي ځکه کمزوري خو موږ له په مخامخ ښکاري خو اصل کې دا کمزوري چې کومه ده هغه داره چې دې کې خانه جنګي کېږي جي دې کې دشمني کېږي خپل بچي چې کوم دی راپاسي خپله مور مړه کوي مور چې کوم دی راپاسي خپل خاون یعنی خپل د بچو پلار چې کوم دی هغه مړه کوي خانه جنګي پکې کېږي کمزوری ولا ځکه الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دي جی بل په دغه صورت کې سورة العنکبوت کې الله پاک په سٹارټ کې فرمایلی دي چې خلک دا خیال کوي چې دی به په دې خبره پرېښلی شي که دی ووایي چې مونږ ایمان راوړلی دی او په دی باندې به هیڅ قسم ازمایش نه راځي او څه خلک په دا هم وایي چې مونږ ایمان راوړی دی خو چې کله الله پاک په لاره کې په دی باندې اذیت او ازمایش راشي نو دی هغه اذیت او ازمایش چې کوم دی یو قسم د الله پاک غضب ګڼي جي نو اوس ګوره په سورة العنکبوت کې الله پاک جولا چې کوم دی هغه ګوره دغه کړی د هغه زندګي چې کوم ده انسان له خوړې ده چې د دا کور چې کوم دی ټول نه کمزوری کور په سر موږ له خو کمزوری ظاهري ښکاري چې هوا راشي وډي خو نه کمزوری په وجه باندې دی کمزوري د فتنو او د ازمایښونو په وجه باندې دی چې دغلته فتنه کیږي جي اوس انسان چې کوم دی ګورم اوس به تاسو ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې د جولا ازمایښونو او فتنو سره څه تعلق دی مطلب د جولا یو قسم له ازمایښونو او د دغه سره څه کار دی نو څنګه چې دا جولا جاله پیچیده ده مطلب دی که تاسو ګورئ ډېر پیچیده غوندې طریقې سره دی دا جاله جوله کړي وي نو دغسې د ازمایش او فتنې هم د جولا د جالې د لاسه پیچیده دي د انسان دپاره په انسان باندې چې کم ازمایش راځي په انسان باندې چې کم امتحانات راځي نو هغه انسان نه پیژني چې مطلب ولا د الله پاک ډېر انسانان داسې وي چې لږ امتحان راشي نو د الله پاک عذاب دی څنګه چې اوس په دوبۍ باندې سیلاب راغلی او پاکستان کې خلکو ویډیوز جوړول چې په هغې باندې د الله پاک غضب راغلی فلانې دا الله پاک امتحانات دي ازمایش دي الله پاک مونږ په مختلف امتحاناتو کې زمونږ امتحان اخلي مختلف ازمایشو کې زمونږ امتحان اخلي مختلف فتنو کې زمونږ امتحان اخلي نو مونږ انسانان چې کوم یو اوس دغه فتنې دغه ازمایش مونږ څنګه طریقې سره پیژنو آیا مونږ دغه امتحان له د عذاب نوم ورکو که څه نوم ورکو څنګه چې جولا جاله پیچیده ده نو دغه رنګ دغه ازمایش چې کم په انسان باندې راځي کم امتحانونه په انسان باندې راځي د دې پہچان اوس انسان څنګه کوي دغه ازمایشي پیچیده وي اوس چې ایماندار انسان وي نو د هغې پہچان کولی شي هغه په هر حال کې د الله پاک شکر وباسي او وایي چې هر څه دی الله ستا لاک لاک شکر دی او ډېر چې کوم وي الله پاک نه ګیلې مانې شکوې شروع کړي نو دا څه اهم معلوماتو که نور هم په دې باندې سټډي کول غواړئ سورة عنکبوت چې کوم دی هغه تاسو ترجمې سره او د هغې چې کوم پوره دغه دی هغه تاسو سټډي کوئ نو نور به هم تاسو له دې حوالې سره ښه کمپلیټ انفارمیشن میلو شي قرآن شریف زموږ دپاره یو غټه انفارمیشن خزانه ده خو که چېرې موږ سټډي کړو زموږ نه غیر مسلم هم خو دی چې کله هم ریسرچ کوي نو قرآن شریف روچت کړي په هغې باندې ریسرچ وکړي او چې کله ریسرچ وکړي نو بیا داسې پاخه مسلمانان شي چې د دنیا ټول طاقتونه هم رایوځای شي نو بیا د مسلمانۍ نه نشي خوا کولی خیر دا څه اهم اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام